بسم الله الرحمن الرحیم. انجینئر ابرار ریپرزینټینګ VoltMines. نن تاسو سره زموږ ویډیو دی حواله سره د چې کوم زموږ سره SunSaviour انورټرز دي هغه کې بیا 6 کیلو واټ 4 کیلو واټ او 8 کیلو واټ چې کوم X Plus سیریز دي دا غي د ډسپلے ریډنګ حواله سره زیات تر زموږ کسٹمرز دغه تاسو کې چې انسټالیشن وشي چې یاره مونږ په دې پویګو نه چې یاره سولر نه څومره لوډ را روان دي د وابډا نه څومره لوډ چلیږي یا د بیټری سټیټس ته. نن زموږ ویډیو خاص ته هغه یوزرز د پاره د چې هغې ته SunSaviour X Plus سیریز انورټرز لګېدلي دي X یا X Plus سیریز چې هغه دا ایبل شي چې یاره ستاسو ډسپلے تاسو ته څه ښایي. نو ټولو نه اول که تاسو ته مونږ وښایو په هوم سکرین باندې مونږ سره دا پوزیشن صحیح شو. دې کې که تاسو وګورئ نو دې سایډ ته AC انپوټ لیکلی ورکوټه AC لیکلی ورسره انپوټ دی. لیفټ سایډ ته چې څومره مونږ سره پیرامیټرز دي دا مونږ سره د انپوټ ښایي. رایټ سایډ ته چې څونه پیرامیټرز دي دا مونږ ته آوټپوټ ښایي. کرنټلی زمونږ انورټر شټ ډاون دی ټیک شو ځکه چې دلته آوټپوټ مونږ سره 0 دی. انورټر مونږ ټرن آن کو صحیح شو. نو مونږ سره په آوټپوټ باندې چې کم ولټیج مونږ سره په انپوټ را روان دی هغه ولټیج مونږ سره دلته په آوټپوټ ښایي. چونکې دا انورټر مونږ په ډسپلے باندې خپل آن کړی جست شوکیسینګ دپاره. نو دې ته بیټري هم نه ده لګېدلې BP ایرر ورکوي ورسره دې ته سولر انپوټ هم نشته جست په وابډا مونږ آن کو. نو AC ولټیج مونږ سره 225 وولټ را روان دی. دغسې انپوټ AC او دې سره هرټز لیکلی دا انپوټ فریکوینسي ده دا زمونږ سره 50 یا 49.9 هرټز ښایي. د هغې نه بعد زمونږ سره انپوټ دی ورسره دلته کې وړوکی PV لیکلی. نو دا مونږ سره هغه ولټیج ښایي چې ستاسو د سولر سایډ نه څومره DC ولټیج را روان دی. د هغې نه بعد چې ډاون بټن کلیک کوئ نو تاسو ته امپیر ښایي چې یاره ستاسو د سولر سایډ نه څومره امپیر څونه کرنټ را روان دی انورټر څونه کرنټ راکوي. د هغې نه بعد تاسو ته دلته کې ورکوټی که تاسو یې سکرین کې W لیکلی که زوم شي دیو ته چې دا مونږ ته واټس ښایي چې ستاسو د سولر سایډ نه څومره واټس را روان دي. د هغې نه بعد تاسو ته بیټري چارجنګ امپیرز ښایي. لیفټ سایډ BATT لیکلی بیټري AC 0 امپیر. دې ټایم کې چونکې بیټري نه ده کنیکټ نو چارجنګ نشته. دا مونږ ته واټس ښایي چې ستاسو د بیټري په څومره واټس باندې چارج کیږي. دا مونږ ته د بیټري ولټیج ښایي چې کرنټلی زمونږ د بیټري ولټیج څومره دی چونکې مونږ سره بیټري کنیکټډ نه ده نو 0 ښایي. بیا ګوره مونږ چې بیا کلیک ورکړو نو دلته مونږ سره چینجز شروع شو. دې ځای کې مونږ سره اول آوټپوټ ولټیج و یو پیر چې تاسو دا کلیک کړئ نو تاسو ته آوټپوټ فریکوینسي ښایي. د هغې نه بعد تاسو ته لوډ ان پرسنټیج ښایي. دا مونږ ته دا ښایي لیټ سي دلته کې 10 لیکلی او پرسنټ یې ورسره ساین. نو دې دا مطلب دی چې دا انورټر 6 کیلو واټ دی نو په دې باندې د 6 کیلو واټ 10% لوډ روان دی د خپل کیپیسټي 10% لوډ پې دی. بیا د هغې نه بعد تاسو ته وولټ امپیر ښایي دا چې کوم اکټیو ریاکټیو پاور مونږ ته ښایي خو یوزر ته پکار دی چې هغه دا ګوري لوډ ان واټس. دا مونږ ته دا ښایي چې ستاسو په کور کې کرنټلی څومره لوډ روان دی ستاسو انورټر څومره لوډ چلی 1000 واټ چلی 200 واټ چلی 4000 چلی څونه چلی. دا مونږ ته د بیټري امپیر ښایي چې یاره ستاسو دا لوډ د بیټري نه روان دی که نه دا د سولر نه روان دی. که چېرته دلته تاسو سره امپیر ښایي نو اټ مینس چې ستاسو لوډ ته څه پاور د سولر نه روان دی او څه ورته مثلا د بیټري نه روان دی. د هغې نه بعد دا بیا مونږ سره د انورټر چې کوم سافټویر ورجن دی دغه دی د هغې ډیټیلز ښایي. د کسټمر ریلیټډ دی کې مونږ سره دغه ویلیوز چې کوم باندې تاسو ته مونږه ډیټیلز وویل او تاسو مې ګایډ کړئ. د دې نه علاوه هم ستاسو څه قسم پوښتنې د SunSaviour انورټرز حوالې سره یا د هغې نه علاوه په سټاک کې که تاسو ته وښایي مونږ سره مختلف انورټرز دي. په ټیسلا کې مونږ سره انورټرز دي په انورکس نایټراکس او نور سیریز مونږ سره دغسې د ایکورتې مونږ سره سټاک د ټرایسن که تاسو دغه کې کتی شئ ویډیو کې د هغې مونږ سټاک ساتو. د هغې نه علاوه د مکس پاور انورټرز د فرونس یا سولکس چې کوم انورټرز دي د سن لایف انورټرز د ټرایسن انورټرز د ایپیور انورټرز او د دې نه علاوه چې څه قسم هم ستاسو ډیمانډ دي سولر ریلیټډ د ریپیوټډ کمپنیز نو هغه مونږ تاسو ته پرووایډ کولی شو. والسلام.